یو زنانه داسې هغې سره سره دي خو د دې چې کوم دی نه استعمالوي دا به هم زکات ورکوي او که سپین زر زنانه سره دي دا به هم د دې هم زکات ورکوي ستا به دغه مال نه چې کوم دی مار جوړېږي او لړم به جوړېږي او تا به ټکونه درکوي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. محترم یو اهم مسله ده چې تاسو دربار ته ما راوړې ده او مسله ده د زکات. اکثر ملګرو باندې زکات لازم شوی وي فرض شوی وي او هغې باندې چې کوم دی د حق د الله راغلی وي دوی نه ادا کوي یا سستی کوي د سستۍ د وجې نه یا د غفلت د وجې نه یا ورته څه مسایل معلوم نه وي دې د وجې نه چې کوم دی مونږ دا مسله ضروري وګڼم تاسو سره شریک. محترمو د زکات که تاسو وګورئ کوم ځای کې الله سبحانه وتعالی قرآن کې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة مونږ سره متصل چې کوم دی هغه د زکات حکم کړی دی. زکات په هر هغه سړي باندې چې هغه صاحب نصاب وي بالغ وي اسلام وي اسلام ولا شرط دی کافر باندې زکات نشته معصوم باندې زکات نشته او دغه رنګ آزاد وي صحیح شو جی او د سره د مال چې کم دی دا رسیدلی وي صاحب د نصاب یعنی چې څومره مال دی هغه مال ته دی ور رسیدلی وي صاحب نصاب یعنی مالدار وي او حولان حول یو کال به تیر شوی وي. مثال طور باندې ملګری سره 2 لک روپۍ دي کال پاوله کې 2 لک روپۍ وي میس کې 2 لک روپۍ لاړې چې کال اخیر راغی بیا 2 لک شوي یا 2 ورځې پاتې وي کال کې دا لک روپۍ به 2 لک زیات راغی نو لک روپۍ خو سړي دي 2 لک چې نوې راغی د لک سره سره به د 2 لک هم زکات ورکړي دا د شریعت مسله ده. اوس یو ملګری سره یا یو زنانه سره چې کم دی سره زر دي چې کم از کم سره زر وي 19 تولې سپین وي 52 تولې دې کې به چې کم دی زکات ورکوي هغه که استعمالوي او که نه استعمالوي. لکه عائشې رضی الله تعالی عنها باره کې راځي زموږ استاد مور ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صدیق صاحب لور د نبی اسلام بیبي لاس کې بنګړي اچولي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ته دې زکات ورکې وینا وي ته دا خو غني چې ته لاس کې اور واچې یا اور لچ کم دی راشي نبی اسلام هغه تنبیه ورکو نو کومې زنانه په غاړه کې چې کم دی امیل وي او دا زکات نه ورکوي دا هم چې کم دی اور ته دانګي یا دا زنانه وي چې هغه زکات یا دا زنانه وي چې هغې سره سره سپین وي او زکات نه ورکوي نو قرآن کې الله وایي هذا فذوقوا ما کنتم تکنزون الله وایي موږ به دغه مار نه چې کوم دی مار جوړ کړو د دې مال نه او کله په دغه ځای چې کله په سیټ باندې او کله په شا ولی دلته ولی علما لیکي کله چې غریب راشي تا نه خیرات غواړي ته ورته دا تندې اول چې کوم دی ترش بیا چې ډېرې تنګي ته ورته چې کوم دی پډړه شي نو او بیا چې ډېر دي تنګي ته چې کوم دی شا راوړه دې د وجې نه چې اول به په تندي چې بیا به په سیړ بیا به پملا. نو محترمو چې ملګری صاحب نصابي که دکان وسره د دکان حساب هم لګي یا ملګری سره غاړه یو غاړه ضرورت دی دویم غاړه سره کې به زکات ورکوي یا دکان دی دکان کې چې کم مال دی یا څه تجارت هغه د دې باره کې وي یا چې کم سودا تجارت باره کې وي په نوم باندې وي چې دا تجارت په کومه دې کې هم زکات ورکوي یا یو ملګری سره موبایل دکان دی تجارت په نوم یې اخیستل دي کې هم زکات ورکوي هر څه کې چې کم دی زکات شته. محترم بیا علماونه چې کم دی تپوس کوي چې څه کې زکات شته او څه کې نشته. یو زنانه داسې هغې سره سره دي خو د دې چې کم دی نه استعمالوي دا به هم زکات ورکوي که استعمالوي او که سپین زر زنانه سره دي دا به هم د دې هم زکات ورکوي. یو ملګري سره پیسې دي او د صاحب نصاب دی دی به هم زکات ورکوي. د زکات باره کې ډېر احکام داسې دي یو زنانه سره سره او سپین دي ورسره دي او نه استعمالوي دې کې به زکات هم ورکوي اگر که استعمالوي او که نه استعمالوي. بیا علما لیکي که چې زنانه سره توله 2 توله سونه وي سپین دا سره زر وي او دې سره نغدې پیسې وي 2,000 یا لږې وي 500 وي بیا هم زکات ورکوي. دا پیسې به هغه سرو زرو چې کوم دی واړئ یا به دغه سره د نغدو ته راواړئ حساب به وجنګئ دې هم چې کوم دی زکات ورکوي. زکات میاشت د زکات دپاره میاشت خاص نشته دی د زکات دپاره کال شرط دی که څوک یې رجب کې ورکوي که څوک یې شعبان کې ورکوي که څوک یې رمضان کې ورکوي. نو چې کله صاحب نصاب شي بیا به دې څه وکړي جي زکات به ادا کړي ستا غاړه به خلاص شي او که ادا دې نه کړه ستا د مال نه به څه جوړېږي مار انا مالک او انا کنزک
ستا به دغه مال نه چې کوم دی مار جوړېږي او لړم به جوړېږي او تاله به ټکونه درکوي دغه ورځ نه چې کوم دی وساتئ یو ملګري سره غواګانې دي یو ملګري سره چې کوم دی میخې دي د دې هم چې کوم دی زکات ورکوي چې څلوېښت ته ورسي غوا میخه دې هم چې کوم دی یو زکات به پکې وباسي یا ګډې چیلې چې دېرشو ته ورسي چې هغه سایر هم هغه سریدونکي وي هم زکات وباسي دا یو اهم مسله و زکات متعلق یا ملګرو سره اوښان دي چې پنځه اوښان هغې کې هم چې کوم دی زکات وباسي دا یو اهم مسله تاسو سره مې شریک کړله کوشش وکړئ ملګرو د زکات مسلې تپوس کوئ ځکه چې هر ملګري باندې زکات لازم شوي او دې زکات نه ورکوي دی به چې کوم دی لوی ګناه کې مبتلا وي الله سبحانه وتعالی موږ تاسو د زکات چې کوم احکام دي په ښه طریقه باندې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې موږ ادا کو او دغه په طریقه باندې چې کوم دی الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته زندگی او مرګ دغه په طریقه نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين